دا پړمبي ځل تاسو راغلی دلته نه مخکې کسان راغلي وو موږ ورته راپورې کور خالي کړو چې دې کور ته راځئ بره مرضیان ډېر دي کډه ډېره ده علاقه ډېره ده خو څوک نه راتلو نو زمونږ د دې علاقې بره ټول له خدای عاجزه خلک دی دلته بیا هم لا لږه ډېره ګزاره کېږي مونږ ته لار نشته په کته په دې خوړ باندې مونږ مریض نه شو وړی پوه شوې که نه که بیمار شو دلته مړ شو نو بس ختم وی لکه مونږ ته پیله روډ و خو اوس راته د شپې یېرېږو د شپې یېرېږو چې مونږ له لکه بلب داسې پکار دی چې لکه ځان ته یو لایټ دا خلک ولګوي یو شیشه یا چېرته یو بیټري پوه شوې زمونږ نه تروړ داسې اوچت کړی دی د کوم دی نه د دې خوړ نه دلته یې خپل ګاډی راویستو هغه یې پاکو باران نه و خوړ په هغه سیړ بهېدو په دې غاړه خوړ نه و بیا د دې ځایګي نه دی واپس اوچت کړی دی د پاسې نه سیلاب راغی دی په ځان نه دی پوهه کړی دی مخې سره اوچت کړی دی بس بیا ټوله تکه توره تیاره وه د ګټان هر سره روان وو موږ کونه ماشومان هم راویستو هر څه مې راویستو په بره دې کله موږ څملو نو واړه یېرېږي څوک یو ځای څوک بل ځای شپې رونی یېرېږي په هر طرف تکه توره شپه بیا په هغه سیټ باندې خوړ بهېدو هغه په سد باندې هغه ټول کورونه والا وړي دي د دې ځایګي نه بره نارینه و نسخان نه دی شوی او صرف ځمکې وړي دي دې خوا ټول خلک سیر یم د غازي خاني اوسېدونکی یم دا زموږ د ترور زامنو کورونه دي دې ځایګي نه زموږ د ترور داسې اوچت کړی دی د کوم دی نه د دې خوړ نه دلته یې خپل ګاډی راویستو هغه یې پاکو باران نه و خوړ په هغه سیړ بهېدو په دې غاړه خوړ نه و بیا د دې ځایګي نه دی واپس اوچت کړی دی د پاسې نه سیلاب راغی دی په ځان نه دی پوهه کړی دی مخې سره اوچت کړی دی وړی دی بیا په هغه سیټ باندې خوړ بهېدو هغه په سد باندې هغه ټول کورونه والا وړي دي د دې ځایګي نه بره نارینه و نسخان نه دی شوی او صرف ځمکې وړي دي دې خوا ټول خلک په کته وړی چې راته ووایي چې دغه دی که دا کمبه وه په دې سکرین باندې زموږ دې کسانو ته ښکاري دا یې کمبې پورې یو کس نښتی وه ښه ځان بچ دقه زموږ د ترور زوی و دغه زموږ د ترور د زوی ګل شیر دی نوم و هم دقه پرې ستنې پورې نښتی و چې راستن راتاوه شوه نو دی وړی دی او دا کوم کورونه چې دا د دې کور نه دا لاندې دا روډ چې دا ځمکې وي دا ځمکې وي دا د روډ په غاړه دا درې دوکانو ګیرچ و په پکې ګیرچونه یو دوکان و هغه یې مې وړي دي اوس دا کوم دی چې مونږ ولاړ یو که نه دا خو مونږ بره راوختو ډېر په تکلیف باندې دلته کې چې دا کوم خلک بچ دی دوی ته څه تکلیف دی دوی ته ضرورت څه دی دغه راته ووایه دوی ته د لارې سخت تکلیف د لارې دی چې لار ورته نشته دی او په دې ګټو باندې تاسو هم راوسواره شوی رالی پې او دا خلک پې سورېږي او ځي پې د دې غاړه چې په یوه غاړه لاړ شي د هغې غاړه ورته بیا لار نه معلوم چې په کومه راشو د لارې ورته ډېر سخت تکلیف دی د هسپتال ورته تکلیف دی داسې مرضیان دي چې هغه نشي دی اوس پاتې پورې کور کې مریض دی ما ته سوال جواب وکړو که دلته راتلی شي ډاکټر جو ښه به وي که نه رانه شي نو زه به دلته پرته یم نه شم دی په خپه ګوډه ده تاسو لمبي ځل باندې رالی دا مونږ چې دلته کې راوشو دا پړمبي ځل تاسو رالی دلته نه مخکې کسان راغلي وو موږ ورته راپورې کور خالي کړو چې دې کور ته راځئ بره مرضیان ډېر دي کډه ډېره ده علاقه ډېره ده خو څوک نه راتلو د دې وجې نه راتلو چې دا لار روانه وه لار شته دی نه تاسو پې په خپله رالی ونه لیدل چې لار نشته دی خو ډېرو خلکو ته د دې لارې تکلیف دی د کانې پینې د راشده دی څه کوئ دې خلکو ته نه دی میلاو شوی راشن د بار نه چې کم راشن راغلی دی نو دې موجوده خلکو ته چې کم چې متاثره شوي دې خلکو ته نه میلاو شوی بارې خلکو ته میلاویږي ملاکپور نه به بره نه راځي صحیح شو ډېره مننه مخکې به نور موږ د مقامي خلکو سره هم خبرې کوو او چې کوم سعید میډیکل دی او مل هاسپټل دی د هغوی د اونر سره هم خبرې کوو خو زه یو خبره وکړم چې څنګه ما وختي یو خبره وکړله چې کوشش وکړئ چې بره میډیکل کیمپ هم راورسي او د خوراک د راشن اشیاء خودنوز چې دي دا هم بره راورسي د هغې وجه دا ده چې تاسو په سکرین باندې دا فوټیج موږ ومښوله او بیا هم تاسو په سکرین باندې ښکاري چې کوم لارې دي لارې او روډونه چې دي هغه تباه شوي دي ختم دي نو بره راتګ چې دی هغه ډېر ګران دی نو کوشش وکړئ چې کم تنظیمونه دي فلاحي ادارې دي نو هغوی ته زما دا خواست دی چې تاسو خپله باندې دا کوشش وکړئ چې تاسو بره د غر د یخ ته چې دا کومه آبادي بچ شوې ده دې ته ځان راورسوئ ګورو چې مخکې څوک څه وي ستاسو ډېره مهرباني ته زموږ ځای ته رالی ستاسو موږ ډېره غټه شکریه ادا کوو په دې ګټو کې زموږ لار نشته ستاسو راتلو لکه ډېره ستاسو غټه مهرباني چې تاسو زموږ ځای ته رالی زموږ تپوس خو وکړو زموږ تفتیش کوئ موږ ګورئ په کورونو کې نو زموږ د دې علاقې بره ټول له خدای عاجزه خلک دی دلته بیا هم لا لږه ډېره ګزاره کېږي موږ ته لار نشته په کته په دې خوړ باندې موږ مریض نه شو وړی پوه شوې که نه که بیمار شو دلته مړ شو نو بس ختم وی لکه موږ ته پیله روډ و خو اوس راته د شپې یېرېږو چې موږ له لکه بلب داسې پکار دی چې لکه ځان ته یو لایټ دا خلک ولګوي یو شیشه یا چېرته یو بیټري پوه شوې نو الله دې رحم وکړي او دا زموږ دا په بره خلک چې دی نو دوی ته راشن لکه نه دی میلاو شوی نو دوی ته صرف د راشن ضرورت دی
نور هېڅ هم نه غواړې خو چې دومره یې چې زه خو زما نوم شیراز دی او د دې ځای اوسېدونکی یم پشونی کلي او په هغې وخت کې خو زه په خپله دیره کې ناست وم نو باران ورېدو ډېر تېز و چې بهر راووتم ګېټ مې لرې کړو نو بس زما په دې مخه هسې یو چپه لاړه چې هغه دیوال یې مو دیرې هغه ته په هغه وخت کې په کوم ځای کې وې؟ زه په خپله دیره کې دننه ناست ډېره وم دې کوم ځای ته؟ دیره بس دلته ده په دې ځای کې ده کور خواته نو چې راووتم نو بس بیا ټوله تکه توره تیاره وه د ګټان هر سره روان وو زمونږ کونه مې ماشومان هم راویستو هر څه مې راویستو په بره دې غر ته روان شو مونږ ته هېڅ پته نه لګي په بر راخېږي هغه ډېره تېزه پړو نو لکه هر څه مونږ وي بس صحیح کړه که اوس دلته رارسي مونږ ته مونږ د وارخطۍ نه بیا په دې نه خو ماشومانو هر څه خو اخیستي وو په بره دې غر ته روان ستاسو څه نقصان شوی دی؟ زمونږ خو بس یو دوه دوکانونه وو او ځمکه خو ټوله تللې ده او چې ګاډي پکې مو او بس دیره وه هغه مې نیمه وړې ده او نور کور بچ دی صرف دې وخت کې موجود دی زموږ سره د تحصیلي کارتلنګ ترانسپورټ صدر زوار حسین. السلام علیکم. زه خو وړاندې د خپلو وروڼو ډاکټرانو ډېره شکریا ادا کوم چې دوی زموږ کارتلنګ نه راغلي دي او دلته د خدمت له راغلي مونږ یې د ځان سره راوستي زموږ وروڼه دي ډېره شکریا ادا کوم. مونږ یو 3 کیلومتر بره راوختو دې ته راسره څوک نه دي راغلي او ډېر اهم خلکو ته ډېر ضرورت و بیماران پکې ډېر زیات وو ته مونږ چې څه وخت هغه کوو لګیا یو ډاکټران صاحبان ټول لګیا دي د هر بیمارۍ دپاره ډاکټر صاحب زموږ سره شته لګیا خپل همت کوو خو زه عوامو ته دا درخواست کوم او اپیل ورته کوم چې مهرباني وکړئ دلته بره راشئ دلته ډېر زیات خلک خراب دي خاص کر دا سوړی نوم چې ورته کوم وي نو دې ته راشئ په دې کې بره راوخیږي په دې کې زیات خلک بیماران دي د ولږې نه خلک خراب دي او دنیا مسلې دي پکې او مهرباني وکړئ ښکته مه کښېنئ دې خوا بره راوخیږي د دې خلکو عوامو سترګو مسله خو دلته ډېره زیاته ده دلته مونږ سهار راغلي یو او کم از کم 30-40 مریضان صرف ما د سترګو دلته وکتل که نه نو پکار دا دی چې ښکته میډیکل ټیمونه لګیا دي چې هغوی لږ بره هم راشي دلته ډور ټو ډور کیمپین وکړي او دلته دوی وي چې مونږ له سترګو څوک نه وو راغلي د 2-3 ورځې وشولې چې سترګو چا دوايي مونږ له نه ده راکړې که نه نو بره پکار دی ضرورت دا دی چې دلته خلک راشي او دلته هم خپل سروسز ورکړي نن خو مونږ راغلي یو سبا بل چا له پکار دی چې لږ بره راشي بره څوک نه دي راغلي بسم الله الرحمن الرحیم مونږ سره په کیمپ کې چې کوم دی د ایمل هسپتال انر شکیل بی ولایت بی نور څونه میډیکل سټور دي د هغې مختلف ملګري راسري دي او د الخدمت ملګري راسري دي او مونږ لاندې خو مختلف کیمپونه هر چا وي دلته وکړې خو نه مونږ ټول ټیم دا فیصله وکړه چې مونږ به هغه ځای ته ځو چېرته چې څوک نه تلي مونږ تقریبا 2 نیمې ګنټې بره راوختللو او په اول ځل د ملګرو وې دلته تاسو راللی نو دلته مو کیمپ ولګاو او دلته زیات مریضان چې کوم دي فرسټ ایډ والا مریضان دي دې ته بنیادي ضرورت دی او دې ته موږ رالو او چې دې دا بنیادي ضرورت موږ پوره کړو چې دې بنیادي ضرورت فرسټ ایډ دې ته میلاو شي ځکه چې دې ته د لاره او روډ کوم دی هغه هم نشته مکمل هر څه دغه شوي دي او نه داسې ډاکټر سهولت شته چې دې لاړ شي ډاکټر له یا کانه پینه زمونږ د کیمپ ټول ملګرو دا لاندې عهد وکړو چې موږ به بره ځو او دا خپل کوم دغه مو چې دا هر څه چې راوړلي میډیسن دي کو د خوراک څښاک دي چې دا مستحق خلکو ته ورسي تکلیف ډېر زیات و بره راتګ باندې میډیسن هم درسره و داسې نور سامان هم درسره و دلته کې ستاسو رکانې پینې دي بس هلکه پلکه سامان هم تقسیم کړه مشکلات څومره دي بره ځای ته راختګ ما خو خپله مو لیدل چې ډېر ځای کې ملګري ډېر انتهایي زیات شوي شو د دې چې کوم مشکلات دي هغې نه زموږ دا کوم تکلیف چې موږ په 3 ګنټې برداشت کړو دا هېڅ تکلیف نه دی مونږ وایو چې موږ دې نه مخکې لاړ شو بس مخکې د اخري اینډ دی د دې پیشونۍ اخري اینډ دی دا بس ټول خلک دلته بس دې نه پس بیا کلي نشته نو کورونه شته ټول خلک دلته راللو او دې نه موږ وایو چې څه نور داسې دغه وکړو چې دې خلکو ته ډاډ میلاو شي چې دا واپس خپل لایف تېرولو ته واپس راشي ډېره مننه صادق خان د سعید میډیکل سنټر اونر دی او زموږ سره موجود دی د ایمل هاسپټل اونر شکیل احمد د هغه سره به هم خبرې کوو شکیل بھائی ډېر دشوارګزار لارو باندې رالی او یو ځای کې زموږ د ستاسو تاثیر به په دې سکون باندې چلېږي یو ځای کې تاسو په شا باندې د ګرځېدو نه هم بچ شوئ ستاسو د ټیم چې دا څومره کسان راغلي د هغوی جذبې ته سلام خو لږ د دې ځای د ایکسپیرینس سره بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېره شکریه لومبۍ خو دا وه چې زموږ پروګرام انډیویجول خو بیا صادق نواز به پکې
یو میسج وکړو داسې کمباینډ پروګرام کوو چې لکه هغې کې میډیکل او ګایني دواړه فیسیلیټیز موجود دي چونکې په دې علاقه کې صرف میل پیشنټ په نه که نه کې په ګایني هم داسې څه کیجوالټیز دي چې هغې له مونږ الټراساونډ فیسیلیټیز هم دلته کې ورکړو او ګایني ډاکټران هم راسره راغلي کې ډاکټر نجمه صادق او ډاکټر فوزیه شکیل مونږ سره په سره د خپل نرسنګ سټاف راغلو او هغوی مونږ هلته د ګایني کیمپ کې کېنول مونږ بره د 2 نیمې ګنټې کم مزل چې وکړو نو دا واقعي خبره چې زنګ نه مخکې دلته کې فری کیمپ نه دی شوی لکه د میډیسن حوالې سره یا دلته چې کم پیشنټ په کورونو کې پراته ایون دا چې دلته کې کم مړي شوي هغوی له خلک دواګانو ته راتله نو دا مونږ دغه 2 نیمې ګنټې کم مزل چې په غر کې څنګه د مرګ وکړو نو دی هم د دې دپاره کوو چې دې خلکو ته فیسیلیټیز میلو شي دې خلکو ته مونږ څه ورکړو چې څنګه په وس کې سي دا نن په دې سبا په مونږ هم راتلی شي دا ضرور نه ده نو چې لکه زمونږ په وس کې دي چې دې د مونږ راورسو نو زمونږ هغه تکلیف مثال غورځېدلي پکې یا د تینده کوالي پکې نو دا نه میټر کوي خو لکه دې خلکو ته راتګ دا یو غټه خبره ده چې لکه مونږ دې ته هغه په ډور سټپ باندې هغه خپل د دې ضرورت پوره کړو دلته کې زیاتره پیشنټ چې رالو نو هغه د څه وو دلته آی انفیکشن لږ زیات دی ګیسټرو ډېر پیشنټ دي هغه هم د دې اوبو د وجې بجلي نشته انفراسټرکچر ټول ګډوډ دي روډز بالکل نشته نو نه د دې ځای نه څوک ښکته تللی شي چې لکه هغوی د دې ځای بیچوز یا اریچیز ماشومان دي پکې بوډاګان دي یا بیګانې دي پکې نو هغوی نشي تللی نو هغه په دې بند ځای کې ناست وي بغیر بجلۍ او اوبه صفا دي نه نو هغه ګیسټرو پرابلم هم زیات دی او آی انفیکشن هم زیات دی نو هغې لپاره موږ سره مختلف ډاکټرز دي د هر سپیشلیټي ډاکټر موږ سره دي او هغوی خپل ټریټمنټ کوي پیشنټ راځي او ګوري هغوی له میډیسن دلته نه فري میلاوي هر قسمه میډیسن اویلیبل دي ایون دا چې آی وي انټي بایوټیک او فلوډ او دا ټول دلته موږ کوو کینو لا پاس کوو ایز ا هاسپټل مو دلته ټریټمنټ شروع کړی چې څنګه موږ په خپل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عصمت شریف دی کاټلنګ سره تعلق لرو مونږ له کاټلنګ نه سهار رالو او میډیکل ټیم هغه ډاکټران صاحبان ورسره هغه موجود دي ولاړ دي او ظهور صاحب زه سړی هغه خبرې کولی هم نشي داسې سړی یو دن یو غم دی یو درد دی او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلي او دا ستاسو په توسط سره دا پیغام چې دی نو ټول مسلمانانو ته هغه ورسیږي نو مونږ چې رالو نو د دې ځای دا چناو مونږ په دې بنیاد باندې وکړو مونږ ټاپ ته راغلي یو په دې دره کې د پیر بابا د پیشونی کلي په ټاپ توت کلي د ټاپ ته مونږ رسېدلي یو دا په دې وجه باندې مونږ راغلي یو چې دلته نور څوک داسې نه دي راغلي او لومړنی کوم چې شهید شوی دی نو هغه دې ځای کې شوی دی کمبه ده دی کې مخامخ اوس نه ښکاري کمبې سره هغه ځان سهاره اغوستې وه کمبه هم راپرېوتله او د هغوی مخامخ دې ځای کې بیا دوام کېدله مخامخ کور نو دې ځای کې زموږ دا سټې ځکه وکړه چې دا اخري ځای دی او دلته به څوک مخکې نه څوک راغلي هم نه دي په دغې بنیاد باندې موږ د کیمپ ولګوو او الحمدلله زموږ سره دغه ډاکټر صاحب ډاکټر رضي صاحب دي کامران صاحب دي نور ډاکټر صاحبان ماته خو نامې نه راځي جمال صاحب دي د هغوی ګایني موږ د هغوی ټولو شکریا ادا کوو هغوی موږ سره ډېر کومک وکړو او ټایم یې ورکړو او ستاسو ډېره مننه شکریا عزتمن شئ او ټولو مسلمانانو ته دغه پیغام دی چې نوي مسلمان یې کې به همدردي وي کې به انس وي انسان دې ته ویل کېږي چې کې به همدردي وي او الحمدلله په دې داسې دې نه مخکې موقع هم راغلي او په دې موقعو کې مونږ ولیدل په خپله باندې چې قسمه د فوډ په شکل کې د میډیسن په شکل کې د مالي شکل کې هغوی تعاون کوي بس دعاګانې کوي نو زه ټولو هغوی جذبې ته سلام کوم او د هغوی دا کوم خیر ښېګړي هغوی الله پاک د هغوی نه سوال کوو چې الله پاک دغه خیر ښېګړې قبول کړي او مننه شکریا عزتمن شي بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان مو تاسو ګورئ تحقیق نیوز راغلی یو د بونیر هغه ځای ته چې کوم ځای کې سیلاب راغلی دی نننی راتګ زمونږ د سعید میډیکل سنټر او د ایمل هاسپټل د هغوی ډاکټرانو مو راسره او د کاټلنګ پیرامیډیکل سټاف د هغې ځوانان راسره په دشوارګزار لارو باندې د دوی هغه راتګ او بره چې کوم ټاپ و د پیشونۍ د هغې نه بره یو بانډه ده او هغه ځای ته راغلي یو څنګه تاسو وایو خو دلته کې د ټولو نه اهم او میجر مسله چې ده نو هغه د چارپیچل کې او د ګیر چاپیره چې کوم خلک بچ شوي دي کوم کورونه چې بچ شوي دي هغوی ته ډېره زیاته مسله ده او هغه مسله دا ده چې لارې کوڅې روډونه تباه شوي دي په دې سکرین باندې به تاسو ښکاري چې د روډ یو وړوکی غوندې ټوکړه بچ ته باقي نور کمپلیټ روډ چې دی نو هغه ختم دی او ډېر غټ غټ ګټان په دې لاره کې پراته دي
کوم بره چې مریضان دي په کورونو کې که زنانه دي او که نارینه دي هغوی ته دلته کې د راشن هم تکلیف دی او ورسره دلته کې د ادویات هم تکلیف دی. ما خبره کوله چې په کوم ځای کې نن دا سټې وشوله د کاټلنګ چې کوم ځوانان راغلي دي پیرامیډیکل سټاف او داسې سعید میډیکل سنټر او شکیل هاسپټل د دوی چې کوم سټاف راغلی د دې ځای کې غم شو او دا ځای دوی په دې باندې وټاکه چې د غم لا دعا لا خلک راځي د دې چارپیچل نه د دې علاقو نه د دې کلو نه نو په اسانه باندې به دوی ته زموږ نه میډیسن ورسي. د دې نه علاوه زما اواز چې کم تر کوم ځای پورې ځي څوک یې اوري ما دا خبره شیر کوي. هغې وجه دا ده چې دې خلکو ته د سټریټ لایټ چې کوم دی ایمرجنسي لایټ چې ورته وایي چې کوم په نور باندې چارج کېږي یا د بیټرۍ سره چلیږي هغې ډېر اشد ضرورت دی. ولې چې څنګه دلته کې موږ ته یو مشر خبره وکړه چې ماښام شي دلته کې ماشومانو باندې تیاره شي د ماشومانو زړونه چې دي هغه خفه شي. ولې دلته کې ډېر زیات کې یو قیامت تیر شوی دی نو دلته کې د لایټ چې دی نو هغه ډېر سخت ضرورت دی چې دلته کې لایټونه راورسي او د شپې کم از کم دلته کې یو رڼا ښکاري چې دوی ته د یو بل هغه ډاډ هم میلاویږي. نو دلته کې د لایټ ډېر غټ ایمرجنسي ضرورت دی. د دې نه علاوه د لارې چې دلته کې امداد را رسي دوی ته میډیسن راورسي دوی ته خوراک راورسي نو لارې چې دي هغه ټولې خرابې شوي دي ډیمیج شوي دي او دا کومه ملبه چې پرته ده نو دا د ورځ دوه نه ده چې دا په دې کې ګینې درشي خو کم از کم دومره یو ویو ته پکار ده چې دا کم بره خلک چې دی چې دوی راته د ولږې نه مړه نه شي د دوی غم پکار دی. او تا کور چې ښکاري دا ډیمیج شوی دی ده کې یو کور هغه زه چې په دې کوم ځای کې اوس ولاړ یم دې ځای کې یو کور او هغه ما ته اوس چا خبره کوله چې هغه انتهایي زیات ډېر ښکلی جوړ کړی و هغه لږ په بار باندې و او د هغه فیملي چې ده نو هغه د مور کره تللی و نو هغه کمپلیټ فیملي خو بچ شو خو کور یې بلکل ختم کړی دی څه ښکاري نه. او دا کور چې دی نو د دې کور باره کې دا اورو چې دی نه 21 کسان چې دي نو د دې نه یې وړلي دي او بره یو کچن دی دغه فوټیج به تاسو ته ښکاري دغه صرف پاتې شوی د نور کمپلیټ کور تللی دی د دې کور نه هم کسان یې وړلي دي. دې داسې کورونو ته یا داسې ځایونو ته رارسېدل ضروري دي. زه دا بیا هم دا خواست کوم د خپل تحقیق نیوز په وساطت باندې چې کوشش وکړئ چې بره تاسو ځان راورسوئ. کورونه ښکته هم ډېر خراب شوي دي خو ښکته میډیکل کیمپونه هم ډېر دي او خلک هم رارسي. کوشش وکړئ چې تاسو بره راشئ چې کم په دې درو کې دا خلک دی د دوی د تګ راتګ لارې ټولې ډیمیج شوي دي دوی ته ډېر مشکلات دي د ډاکټر هم او د خوراکي هم. زه ظهور خان اجازت غواړم د الله په امان.